وادرونو یو لاکھ سلیری زره کم زیاتو کم پیغمبرانو کړی بغیر د دوانه او داغي او صحابان او داغي اولیاء او د دین د پاکانو خلقو طریقه ده. داغین علاوه عام مسلمانانو کې واده را روان دي. د مسلمانانو نه علاوه د حیواناتو کې ودونه حیوانات هم په یو طبیعي تقاضا خدای نارینه او زنانه یو ځای کوي او ځان له جونګړه او جاله او غار جوړی او د واده تعلقات قائمه یو خدای د هغې نه نسل اولاد پیدا کوي. نو حیواناتو کې ودونه انسانانو کې ودونه کافرانو کې ودونه او مسلمانانو کې ودونه. خدا نور خلق چې ودونه کوي په یو فکر یې کوي او مسلمان چې واده کوي ځان له یا زوی له یا رور له نو دی به دوه خبرو ته خیال کوي. دا نور خلق صرف د حیواني تقاضو په مطابق کوي. چیرې د نارینه جن بغیر د زنانه نه پوره کیږي او زنانه په ډېرو خبرو کې نارینه ته محتاجه ده. هغه حیواني تقاضې وي د هغې پوره کولو دپاره وادو کې مسلمان چې واده کوي دی به وایي دام یو مقصد دی ضرورت هم پوره کول دی و د دین علاوه یو دویم مقصد دی او دا زړه کې راولی تاسو هغه دا چې زه ځان له واده کوم یا رور له یا دې بچي له نو دا د 1,40,000 پیغمبرانو سنت ادا کول غواړم چې دې ټولو پیغمبرانو یو کار کړي دا به څومره لوی سنت چې زموږ ښکلی پیغمبر یو کار کړي نو هغې ته سنت وایي. نو چې 1,40,000 پیغمبرانو کړي نو هغه د ټولو نه زیات سنت شو. نو ته به پکې نیت د سنتو ادا کول کې هغه نور حیواني تقاضې په خپله پوره کېږي. سړی چې میخ خالي 50,000 روپۍ باندې او بوساړه والا برابروي او شوتن والا کوي او موږي والا ټکوي او اخور والا جوړی او زول والا تیاری نو دی به د میخه کې دا نیت کوي چې مونږ کره سوټې ډېرې وشي او ګونګټه جوړه کړو. سوټې خو په خپله کوي هغه چې څومره ګیا ورکې سوټې به کوي ډیکلې ته جوړوي سپیا کې ته جوړوي او لویه ګونګټه به ته جوړه شي هغه به په خپله راځي ته پکې نیت د پایو کې د مستو به کې چې زه خوشحاله یم زما بال بچ خوشحاله او مونږ کره داسې ډېر وشي. دقه شان چې واده کوي نو نیت پکې دا کوي چې دا د 1,40,000 زیاتو کمو پیغمبرانو سنت دی او زه دا سنت ادا کول غواړم. نو خدای پاک هغه واده باندې چې څومره خرچ کوي ډوډۍ ورکوي جامې پې کوي میلمانه راولی دا ټول به ورته خدای په عبادت کې حساب چې مطلب او مدعا د سړي خدای وي ناس ولاړ وي همواړه عبادت وي که په دوه دمه عمر خو حاجي دی چا چې کړی د مکې په لورې نیت وي سړی د حج په نیت باندې د کور وځي نو که دروازې سره مړ شي نو هم دی حاجي دی. نو دغه شان چې په واده کې نیت د سنت وي نو د ده دا ټول واده او خوراک او سکاک او منډې او ترانډې دا ټول خدای په عبادت قبله او چې نیت د سنتو کو نو لار په خپله جوړه شوه پاټلی د صحیح شو انجن د صحیح چې انجن ټیک رواني خو پاټلی مر پسې ټیک روان نو په خپله به د پیغمبرانو په طریقه کې نه به پکې ډزي نه به پکې ډوم سورنۍ نه به پکې نورې بدماشۍ وي ځکه چې ته خو د پیغمبرانو سنت ادا کول غواړې او د پیغمبرانو په سنتو کې خو ډمتوب نه ګډېدل وي نه بدماشۍ وي دا نیت به کوې نو زمونږ د علاقو کې نه علاوه بار عجیبه رواجونه زه افریقې ته تلم نو هلته یو علاقه ده